أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. مخکې آیتونو کې تذکره د شیطان د چالونو وه، د شیطان د دوکو او د فریبونو وه، د قسمونو وه. آدم علیه السلام ته قسمونه خوړلي وو، هغه باندې چې کوم شی الله منع کړی و چې دا به نه خورې، کنې نو ځمکې ته به کوزېږئ، ستاسو جنت کې ورځې به بیا کمي. څو پورې چې تاسو دې ونې ته نه یې نږدې شوي، جنت کې به اوسېږئ، دغه خوراکونه دي دا به خورئ، چې کله نږدې شوي نو بیا به ځئ. دا جرم نه و، څه ګناه نه و، لیکن په جنت کې د اوسېدو خبره وه. د جنت کې به اوسېږئ، د دې خوراکونه به خورئ، څو پورې چې تاسو دغه ځای ته نه یې نږدې شوي. دې ته نږدې شوئ نو بیا به د جنت نه ځئ، ځان لا دنیا کې کار کسب به کوئ، محنت مزدوري او ځان لا کروندې او یو څه بل څه دا به کوئ، ځان لا به ګټئ او ځان لا به خورئ. په دغې ځمکه کې تاسو به ژوندي پاتې کیږئ، په دې کې به مرئ او د دې نه به بیا راویستلی کیږئ. دا خبره ورته شوې وه، کوز شئ دې ځای نه وي. هغه ځای نه یې راکوز کړو، ستاسو بعضې د بعضې دپاره دشمنان. نو شیطان د انسان دشمن دی، د مسلمان دشمن دی، او بیا انسانان یو بل منځ کې هم د یو بل سره لګیا دي، دشمنیانې کوي. یو د یو دشمن دی، بل د بل دشمن دی. په دې زمانه کې، په دې دور کې چې ځان ته مسلمانان وایي، ناغې هم د یو بل دشمني کوي. یو ته بدې ردې وایي، بل ته وایي، یو د یو خپې راکاږي، بل د بل خپې راکاږي. حالات ټول دغسې روان دي. مینه محبت چې څنګه پکار و د مسلمانانو منځ کې، هغه شی ختم شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو تاسو دې د یو بدن په شانتي یئ. یو بدن باندې په یو ځای باندې تکلیف وي نو ټول بدن بې آرام وي، سر باندې تکلیف وي، سترګه باندې تکلیف وي، ټول بدن بې آرام وي. دغسې یو مسلمان باندې تکلیف دی نو بل مسلمان باندې هم تکلیف پکار دی. هغه دې دا تکلیف په خپل ځان باندې وګڼي، د هغه په غم درد کې دې شریک شي. لیکن هغه مینه محبت ختم شو. اوس دې دور کې یو بل په درد کې شریکېدل څه کوي، هغه باندې لګیا دی، تاو دی پې مري تاویږي، خلک ولې لګیا دي ویډیوګانې جوړوي. مخکې دور داسې و چې یو بل سره مینه محبت و، نو چا باندې به ایله تکلیف راغی په اوږه کړی به و، په شا کړی به و، ځای ته به یې رساو، ډاکټر له به یې رساو چې ته داسې ځای ته یې ورسو چې د ده له ګوډې ښېګړه وشي. لیکن اوس د دور خراب، حالات بدل شو. بیا د جامو د لباس تذکره وه. الله وایي تاسو له مې جامې درکړلي، نو دا استعمالول دا د دې قدر و عزت په دغه جامه کې ستاسو دپاره هم قدر و عزت دی، خو لباس د تقوا چې دی نو هغه دې نه غوره دی. اوس دې آیتونو کې هغه خبره پرون څه شوې وه، تذکره وه د دې چې دا شیطان تاسو هم په قلاره نه پرېږدي، ښه ستاسو نه هم جامې وباسي. آدم علیه السلام ته هم څه وسوسې اچول وې، د هغه نه هم لباس ویسته،
لیکن هلته کې خبره وه چې یو بل ته ښکاره شو. دلته کې تاسو نور بې عزته کوي ورئ. نو خبره د طوافونو شوې وه چې طواف به خلکو کوو نو په بربنډه به یې کوو. نو الله رب العزت د هغې نه منع وکړه داسې مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو نن نه پس چې مشرک سړی هغه به د بیت الله طواف نه کوي. لا یطوفن بعد لا یطوفن بالبیت عریان ولا یطوفن بالبیت مشرک. مشرک د بیت الله طواف به نه کوي او مشرک دا په بیت الله نه په بربنډه باندې به څوک طواف نه کوي. ای تذکره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه، اعلان د دې وشو او د هغې نه وروسته خبره بنده شوه، تر اوسه پورې بنده ده. دا شیطان لګیا دی ستاسو خلاف کې، تاسو راکاږي ستا جهنم ته راکاږي، نو د شیطان خبره مه منئ. دا یې تذکره وه. بیا وروسته د هغې په دې بل رکوع کې بیا هم د هغې لږه تذکره به کوي چې دا شیطان خبره مه منئ. دغه لباس چا حرام کړلی چې هغه الله رب العزت د خلکو دپاره پیدا کړلی، د خلکو دپاره جوړ کړلی او د شیطان راځي او دا په خلکو حراموي. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدمو فتنه کې وانه چي تاسو لره شیطان، کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې راو ویستل د مور او پلار ستاسو من الجنت د جنت نه، ینزع عنهما لباسهما ویستې د دواړو نه جامې د هغې لیریهما سواتهما دې دپاره چې وښیي دې دواړو ته عورتونه د دي. انه یراکم هو یقینا اینی دا شیطان تاسو لره و قبیله او قبیله د ده من حیث لا ترونهم د هغه ځای نه چې تاسو یې نه نئ، تاسو دی نه نئ او هغه تاسو یې نی. انه یراکم شیطان تاسو نه نئ، هغه شیطان تاسو یې نی. د هغه قام قبیله ده، د هغه چې څومره شیطانان دي هغه هم دغسې دي، شیطانان دي جنات دي. انا جعلنا الشیاطین یقینا ګرځولې موږ شیطانانو لره دوستان دا کسانو چې ایمان نه راوړي. و اذا فعلوا فاحشة او کله چې دی وکړي فحش کار. دا مشرکان کافر چې لګیا دي څه کار کوي ته ورته ویل که دا ولې کې، نو دی وایي قالو وجدنا علیها آبانا موندلي موږ په دې باندې پلران خپل. بیا وایي دا لا څه کې پلران نه، والله امرنا بها والله موږ ته حکم کړلی د دې خبرې حکم موږ ته الله کړلی وي. دروغ وایي. قل ان الله لا یامر بالفحشاء ورته ووایي یقینا الله حکم نه کوي د فحش. اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو وایئ په الله باندې هغه چې پوهېږئ پرې نه، په خپله به پوهېږئ نه او دروغ ویل لګیا د الله ویلي. الله د فحش کار نه کوي، الله د فحش حکم نه کوي. ته چې کوم سکې دا هو فحش دی. بربنډه باندې طوافونه کول، ځان بربنډول د خلکو مخکې، دا خو د فحش کار دی. دی وایي موږ خپل پلران په دې باندې موندلي، هغې به داسې کار کوو. بیا وایي والله امرنا بها الله موږ ته دې حکم کړلی. قل امر ربی بالقسط ورته وایه حکم کړلی رب زما په انصاف. واقیموا وجوهکم عند کل مسجد او الله دا حکم کړلی چې اقیمو قائم کوي، مخ سیده کوي، ودروي. اقیموا وجوهکم سیده کوي خپل مخونه عند کل مسجد د هرې سجدې په وخت کې، هرې سجدې کې خپل مخونه سیده کوي قبلې طرف ته، قبلې طرف ته ودرېږه سیده شه. مونځ چې کوې نو قبلې طرف ته کوه، دا نه چې ته بل طرف ته مخکې بل طرف ته مونځ کوې. بل طرف ته د عذر د وجې نه خو کېږي،
بعضې راځي آزار لیکن چې عذر نشتی معلومات شته چې قبله داسې ده او دی بیا لګیا دی بل طرف ته مونځ کوي نو دا مونځ بیا نه کېږي. قبلې ته مخ کول دا پکې فرض دي، دا لازم دی پکې. قبلې ته مخ کې، قبلې ته به شا کې نه، قبلې ته به ډډه کې نه، مونځ چې کې نو قبلې ته مخ کې. نو اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، سیده کوي خپل مخونه د هر سجدې په وخت کې، ودعوه مخلصین له الدین، رابلئ الله لره خالص کوونکي الله لره د بلنې. یو الله تعالی مدد شوای، یو الله رابلئ، د یو الله نه مدد غواړي د بل چا نه نه. اواز چې کوي نو یو الله ته کوه بل چا ته نه. خپله خوله په دې باندې عادت کې چې یو الله ته اواز کې، یا الله را مدد شي، یا الله خیر، یا الله خیر. نو دی لګیا بل چا ته آواز کوي. ودعو مخلصین له الدین، خالص کوي الله لره بلنه، خالص کوي الله لره دین، خپل دین خالص الله لپاره کا. کم چې الله را لېږلی دین دی نو هغه دین قبول کا، هغه منظور کا، هغه په خپل ځان باندې راخور کا. کما بداکم تعودون، لکه څنګه چې الله پیدا کړی تاسو دغسې تاسو دوباره به راځئ الله ته، واپسی به په دغه طریقې باندې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو څنګه چې سړی پیدا شي، وړوکی پیدا شي نو صحیح جامې نه وي، خپیال بخپې، سرتور سر، بربند، او حدیث کې راځي حفاتن عراتن غرلن، ناسونه ده دقسې وپاسي. قبر نه چې راپاسي نو دغه شان وي، جامه به یې نه وي. فریقا هذا، یو ډله ده چې الله ته هدایت کړی وه، فریقا حق علیه الضلاله، او بل ډله ده چې لازمه شي ده په هغې باندې ګمراهي. ګمراهي په لازمه شي ده، ګمراهي په هغې پورې نښتې ده. ګمراهان دي ګمراهي کوي، ګمراهي پورې نښتي که د ګمراهۍ کار کوي، هغې ته ګمراهان وایي. انهم اتخذوا الشیاطین، یقینا نیولې دی خلکو، یقینا دی چې دی نیولې دي شیطانان لره په دوستانه باندې من دون الله، د الله نه سوا، ویحسبون انهم مهتدون، او دی دا خیال کوي چې دی د هدایت موندونکي. شیطانان ته دوی اولیاء وایي، اتخذوا الشیاطین اولیاء، شیطانانو ته دوستان وایي، شیطانانو ته اولیاء وایي. هلکه ولی خو اولی وپېژنه که نه، ولی چا ته وایي؟ الله رب العزت وی الا ان اولیاء لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دا الله اولیاء چې هغې باندې یره ترهه پې نه وي، غم دړ به یې نه وي، نه به پې یره وي، نه به غمجن کېږي. بیا اولیاء څوک دي؟ ان اولیاء الا المتقون، نه دي اولیاء د الله مگر متقیان خلق دي چې هغه ځان بچ کوي د الله د مخالفت نه. الذین آمنوا وکانوا یتقون، نو ولی به هغه چې ایمان یي او د الله چې کوم څیزونه منع کړلي د هغې نه ځان ساتي. نو دی ولی هغه چا ته وایي چې کوم څیزونه الله منع کړي دی لګیا دی هغه کوي، کوم څیز چې الله حکم کړلی دا کوئ هغه نه کوي، دی وایي دا ولی دی. وایي شکل و صورت په لحاظ سره دی د پیغمبر د طریقې نه خلاف دی، نه به څنګه ولی دي سي؟ نو کوم څیزونه چې حکم شوی دا کوه، حکم الله کړلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خپلولی د خپلولو، دا طریقې خپلې کوي. پیغمبر په لار باندې روان شه، دارنګه د مانځه خبر ده مونځ کوه، مونځ قایم کا. نو دی مونځ نه کوي، وایي دا ولی دی. وایي دی له بیا نور خبرې جوړې کړي، دی پلان کې ځای کې مونځ کوي. وایي دا خو چې ته د صحابو نه، د پیغمبرانو نه، تابعینو نه
هغه کم چې نیکان اولیاء کرام بزرګان دي هغه چته نه ثابت دا خبره چې هغه مونږ کې نه په ناس دلته کیو مونږ دی حالت کې پناسته دغه باندې دغه کوي دا کله کیږي باجوړ نه غوغولې کیږي وي ته باجوړ ته نشي تللی حالت کې سعودي ته وسلاړ شي حرم ته وسلاړ شي حالت مونږ کوي انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله یقینا دی نیولی دی شیطانان لره په دوستانه باندې من دون الله د الله نه سوا د شیطان سره دوستانه کوي نو چې څوک د چا سره دوستانه کوي هغه سره ملګری کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی المرء مع من احب سړی به هغه چا سره چې د چا سره مینه نه د شیطان سره مینه ده هغه سره دوستانه ده او چې دوستانه چا سره کوي هغه سره ملګری کنه سبا قیامت کې هم دا غسر وي المرء مع من احب وي دارنګي وی لا تسأل عن المرء واسأل قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي سړی نه تاسو مګو ملګری نه تاسو کا وی ملګری د ملګری په دین مانی کنا نو شیطان سره ملګرتیا ده نو دې بس شیطان په یو لار روان دی په بل لار رواني سو دیم د شیطان په لار رواني کنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چاله چې دوستۍ لاس ورکې نو داغه سیرت او کردار ته وګوره ولې هغه پتا باندې چړاویږي هغه پتا باندې راضي کنه سبا هغه رنگ هغه پتا باندې راضي اردو کې وای خربوزہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے شیطان سے دوستانہ دا ہوتا ہے یہ ولی بزرگ دے ایسے نہیں کہہ دے شیطان سے دوستانہ کیا بیا شیطان بھائی کا شیطان مگر دوست آگا شانتی نو چاله چې دوستۍ لاس ورکې نه هغه سیرت کردار ته وګوره فلینظر احدکم من یخالل وی چاله چې دوستۍ لاس ورکې چا سره خپل ولی کې نه هغه کردار سیرت ته ګوره ثواب تم په هغه شانت کېږي ويحسبون انهم مهتدون او دی دا خیال کې دی هدایت والدی هدایت مندون کې دی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم ونی سیز خپل ډول ډال لرا خپل جامې دی ډول ډال عند کل مسجد د هر سجدې په وخت کې وکلو واشربوا وخورئ اوس کوي ولا تسرفوا د حد تجاوز مکوئ اسراف مکوئ انه لا يحب المسرفين یقینا لا نخوخي اسراف کوونکی خذوا زینتکم خپل زینت دا اونی سي د هر سجدې په وخت کې زینت ډول ډال جامې لباس پردا نو هغه لباس پکار دی چې هغه د زینت یا د ډول ډال نه هغه کې سجدې الله ته ودرېږي دا نه چې هغه جامې فقهاو لیکلي ثياب البذله وته وي هغه جامې چې هغه د کار کسب جامې پای کې الله ته ودرېدل مکروه دي لیکن الله ته نه ودرېږي بعضې کې خلک ورکشاپونو کې هغه کې خوا کې جمعاتي نو دا دیندار خلک پکې نو هغه دغه دینداري دی چې بس کار پرېږدي راشي جومات ته او دا جامې دې بدلې که دې جامو کې جومات ته راتلل ښه نه دي ښه مکروه دي الله ته په دې جامو کې ودرېدل مکروه دي چې په دغې تورو جامو کې ته الله ته ولاړې ورکشاپ کې چې کله سړی کار کوي دا جامې ټولې وړې شوي او تورې شوي او څه شي بعضې خلکو ته کرکه هم کېږي او نو دس جامو کې به الله ته نه ودرېږي دا نورې د کار کسب جامې چې په هغې باندې داغونه لګي یا خرابېږي دغې جامو کې الله ته مه ودرېږه دا بدلې کا بدلولو باندې څومره وخت به لګي ډېر ګران کار وي او نو په 2 منټه بھی نه لګي که ته بدلې اس ټیم پې نه لګي الله ته ودرېږه په خو جامو کې ودرېږه دیو جنا هغه جامې چې هغې کې سړی د خان دیرې ته نشي تلی په هغې کې سړی خپلوانو واده له نشي تلی هغې کې سړی د AC او د DC او د نورو حکومتي خلکو خواله مخې ته نشي تلی تاڼې ته نشي تلی نو عدالت ته نشي تلی بل ګڼې ځای ته نشي تلی
پدیسی جامه کې، پدیسی لباس کې، پدیسی ټوپۍ کې، پدې کې الله ته مو ودرېږه. ته پدیسی ټوپۍ کې ولاړې، دا ټوپۍ جماعت بعض جماعتونو کې ټوپۍ پرتی ہے، بعض نوم لیکلی پلان کې جماعت مسجد طوبہ، مسجد بلال، مسجد علی لیکلی پې ټوپۍ باندې لیکلی. مطلب دا دی جماعت ټوپۍ دی ښه. نو که چا بهر ولیده ولی یا دا غل دی ښه، جماعت نه ټوپۍ پټه کړله، نشي دی څوک په هغې کې. نو دغسې ټوپو کې الله ته ودرېدل هم نه دي پکار ښه، چې ته به د عزت ځای ته نشي تللی، نو دا د عزت جامه نه ده، دا د بې عزتۍ جامه ده، نو په دې کې الله ته مه ودرېږه ښه. بعضې خلک پخوا به وو، اوس خو خبره خلاصه شوه، بروزي به وي پخوا. نو یو سړي به ټوپۍ نه وه، هغه به بروزي نه پړی ورغښته، پړی به سر نه چاپېره کړ، نو صرف دغه یو پړی به چاپېره کړی او نور ککرۍ به خالي وه. او نو دې طریقې باندې الله ته مه ودرېږه. یا بني آدم خذوا زینتکم، اے بني آدمو ونیسئ ځان سره سامان د ډول ډال خپل عند کل مسجد، د هر سجدې په وخت کې، وکلوا واشربوا وخورئ او څکئ، ولا تسرفوا، د حد نه تجاوز مه کوئ، یا خوراک کا کې د حد نه تجاوز مه کوئ، ډېره مه خورئ، په قدر د ضرورت باندې خوراک پکار دی. خورئ او څکئ څومره، دا زموږ تبلیغان ورونه وایي لګیایي، وایي دا خېټه چې دی دا 3 حصې کا، یوه حصه کې په یوه حصه کې یا د اوبو دپاره، یوه د ډوډۍ دپاره، او یوه حصه د سا دپاره خالی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مؤمن دپاره خو یو څو لقمې پوره دي چې د ملا پې سیدی ښه، الله عبادت پې کولی شي، څو لقیمات پوره دي ښه، څو لقمې پوره دي. نو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، د حد نه تجاوز مه کوه، ډېر مه خوره، د ځان موړ کې دومره موړ کې چې بیا په نور پکې نه راځي، نو دومره ډېره مه خوره. یو دا کلوا واشربوا، خورئ او څکئ، ولا تسرفوا، د حد نه تجاوز مه کوئ. د حد نه تجاوز مطلب مخکې څه ویلي، خوراک څښاک خبرې کړې، هغه خوراکونه چې هغه د الله نه سوا د بل په نوم باندې ورکړی شي دي هغه مه خوره. او دارنګې تم په خپله باندې هغه کار مه کوه کوم چې الله منع کړلی، د الله نه سوا د بل په نوم باندې ورکړه مه کوه، دې ته اسراف وایي، د حد نه تجاوز ورته وایي، دا مه کوه. کلوا واشربوا، خورئ او څکئ، ولا تسرفوا، د حد نه تجاوز مه کوئ، زیات مه خورئ، د الله نه سوا د بل په نوم باندې مه ورکوئ. مال الله درکړی ته د بل په نوم ورکړې، دارنګې د بل په نوم باندې چې کوم ورکړی شي نه هغه مه خورئ. انه لا يحب المسرفین، یقینا الله نه خوښوي د حد نه تجاوز کوونکي. کله مسرف په معنی مشرک هم راځي، او نه شرک مه کوئ ښه. کلوا واشربوا، خورئ او څکئ، ولا تسرفوا، شرک مه کوئ. انه لا يحب المسرفین، یقینا الله نه خوښوي مشرکان، بلکې الله عذاب ورکوي هغوی له، ځان دې ساتل پکار دي. یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بني آدمو فتنه کې وانه شي تاسو لره شیطان، کما اخرج ابویکم، لکه څنګه چې راوستي ستاسو مور پلار، راوستي دي ستاسو مور پلار، من الجنت، د جنت نه، ینزع عنهما لباسهما، ویسته د هغې دواړو نه لباس د هغې لیریهما، دپاره دی چې وښیي دي دواړو ته سوآتهما، عورتونه د هغې. انه یراکم، یقینا دا شیطان اینی تاسو لره، دیم وقبیله او قبیله د دم، من حیث لا ترونهم، د داسې ځای نه چې تاسو یې نه، انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقینا ګرځولي موږ شیطانان لره دوستان دا کسان دپاره چې ایمان نه راوړي. واذا فعلوا فاحشة، کله چې وکړي دي فحش کار، قالو نه دي وایي وجدنا علیها آباءنا، موندلي موږ په دې باندې پلران خپل، والله امرنا بها، الله موږ ته حکم کړی د دې. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، ورته وایي یقینا الله حکم نه کوي د فحش. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا وایي تاسو په الله باندې هغه چې پوهېږئ پې نه. قل امر ربی بالقسط، ورته وایه حکم کړی رب زما په انصاف. واقیموا وجوهکم عند کل مسجد، او قائم کوي سیده کوي خپل مخونه د هر سجدې په وخت کې، ودعوه مخلصین له الدین، او رابلئ الله لره خالص کوونکي، الله لره د بلنې.
کما بداکم تعودون، لکه څنګه چې الله ول پیدا کړی دغسې دوباره به هم تاسو راپورته کېږئ، واپس به راځئ په دغه حالت کې. فریقا هدا، الله هدایت کړی وې ډلې ته، او فریقا حق علیهم الضلال، او بله ډله ده چې لازم شي په هغې باندې ګمرهي. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، یقینا د خلکو نیولي د شیطانانو لره په دوستانه باندې من دون الله د الله نه سوا، ویحسبون انهم مهتدون، او دی خیال کوي چې دی د هدایت موندون کی. یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم ونیسئ ځان سره خپل ډول ډال، خپل زینت، خپل جامه، عند کل مسجد، د هر سجدې په وخت کې، د هر مانځه په وخت کې. وکلوا واشربوا، خورئ او څکئ، ولا تسرفوا، د حد نه تجاوز مه کوئ، انه لا يحب المسرفین، یقینا الله نه خوښوي اسراف کوونکي. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. وارجو